هجي پنځم نمبر بحث القبض السابق ينوب عن القبض اللاحق عند تجانس القبضين. من ویلیو دی باب کی لس مباحث تھی رکن بیان اور لکڑ ایجاب و قبول لیلا پک اختلاف و بعضو پک ویل صرف ایجاب رکن دے. دوی من ویلیو قبضی سر تام کی گی بین بھی تفریق کڑی وا ایجاب نفس کا مجلس کی قبضو کی اگر کد قبضی کولو اذن نوی سیدہ او که مجلس بدل شوی او بے قبضه کئی نبی باقاعدہ اذن غاڑی واحب ده طرفا الفاظ حبم بیان کریو دی الفاظو سر حبم مناقض کی گی بمولد شرط ده صحت حبی بیان کریو کم شیش فی ما یقسمو وی قابل تقسیم وی حبب کی حل صحیح وی چه ده واحب ده ملک او د حقوق و فارغ وی او تقسیم شده وی. لہذا کم شی چې قابل تقسیم وی او قبل التقسیم هی بکی صحیح بنوي. ها کم شی چې قابل تقسیم نوی فی ما لا یقسم بغی کې هبه جایز ده. ور سره دام ویلو کې وسړي قابل تقسیم شی کې یو حصہ هبه کې نه دا به فاسد دی. ها که دغه فساد ختم کی تقسیمو کی وی موهوب له توسفاری نه به جایز وی. او دا مر سره بل مسله ذکر کړي وکه چې هنتو کی دقیق هبه کی شرشم بدانو کی تیل هبه کی هبه و فاسدی اوس کچره دغه فساد ختم کی وړي کی او تیلو باسی او به هبه کوي او تقبضه ور کوي به هم سینه ده دغه معدوم شی هبه شوی و شرط نو موجود شوی. پنځم نمبر بحث کی انتهی اهم مسله ده چې د ازمن استادو ذهنونو ته پریوزی او اخرت ته تکرات آسان شي. څنګه وای دین معنی چې در راته به آسان شي. القبض السابق ينوب عن القبض اللاحق عند تجانس القبضين. الکه قبضه سابقه د قبضه لاحقینا کافی کیږي کنه کافی کیږي. راځي قصه وکړو به برات اندازه ولګي. سی صاحب کتاب دی ولې چې قبضه په دوه قسمه ده. یو قبضه مضمونه ده یو قبضه غیر مضمونه ده. یو هغه قبضه ده چې هغه کې زمان وی هلاک استهلاک په صورت کې تاوان راځي. یو قبضه غیر مضمونه هغه کې هلاک په صورت کې تاوان نه استهلاک په صورت کې. نو مسله دا ده چې قبضه مضمون شوی مخکنه او به یو وخت وشي پاره کې د قبضي ضرورت وي نو دا کوم عقد چې رسو کیږي د کې د قبضي ضرورت وي دا قبضه مضمون نو زړه ورله کافی ده. او دا رسو کوم عقد وشي د کې قبضه غیر مضمون هم زړه ورله کافی ده. نو د وجه نه وي قبضه مضمونه دا کافی کیږي د قبضه مضمونی او غیر مضمونی دواړو د پاره. او که قبضه مخکې نشوي غیر مضمونی مثالونه وایو ها او به یو وخت وشي هغه کې قبضه مضمونی ضرورت وي نو غزړه قبضه ورلنه کافی کیږي. حق غیر مضمونی قبضی ضرورت نو به ول زړه قبضه هم کافی کیږي. نو خلک کوئی قبضه غیر مضمونه دا د قبضه غیر مضمونی د پاره کافی کیږي او د قبضه مضمونی د پاره نه کافی کیږي. تاسو ونه رسیدلې لاندې راشي ضابطی لیکلي والاصل انه متى تجانس القبضان کله چې د قبضو جنس یو مضمونه غیر مضمونه نو به نو بدی ترزمانی لیکلي دي کله چې جنس یو د بل نه کافی کیږي. قبضه مضمونه او غیر مضمونه نه کافی کیږي. ناب احدهما عن الاخر واذا اختلف که اختلاف بګراله نبی مضمونه د غیر مضمونه نه کافی کیږي خو غیر مضمونه نه کافی کیږي. ناب المضمون عن غیر المضمون ولا ينوب غیر المضمون عن المضمون. بیان اور اذا كان الشيء مغصوبا في يده زمانه اسب
څه شی غصب کړی دی نو قبضه مضمونه ده او مقبوضا بالبيع الفاسده باندې رانه قبضه کړی دی بيع فاسده کې او به به صحیح ور خرڅوما نو به کوم قبضه مضمونه په کار وي مبيع باندې نظر قبضه به کافی کني د پلاس کې هغه شی دی وسی به خرڅوم یو کافی ده مضمونه د مضمون نه کافی کیږي اجازه ولا يحتاج الى قبض اخر لاتفاق القبضين دول قبضي متفق دي جنس یو دي وكذا اذا كان عاريه او وديعه د پلاس کې قبضه چي ده د عاریه ده معنی په سوال وړه یا امانت مرسلی غیر مضمونه ده ابي ورته هبه کومه نو قبضه اخر ته احتیاج نشته دي اتفاقهما ذکر دوړو متفق غیر مضمون دي ولو كان مغصوبا في يده د پلاس کې دا شی غصب دی مضمونه قبضه ده ابي ورته هبه کما نه دا غیر مضمونه عقد دی په دې کې قبضه غیر مضمونه نو غزړه والله کافی ده وإن كان وديعة أو عارية هذا قبضة كي وديعة أو عارية قبضة كي دي وديعة دا يا عارية دا أو بيب ور خرصوما نبايي كي هو قبضة مضمونة بكارية والتا قبضة غير مضمونة دا نو غزالة نكافي كيگي او دیر بارمنگا مثلا ویلی وکزین کی می بینک والا ناکم خلق چکشتونو کاروبار کئی ندا گاگ تووی زان لا گاگ زان لا سامان کتلی چې دغه سامان بزالما نو کشتونو کاروبار والا لراشي اسلامي بانک والا لراشي نو بانک والا همدا وکیل جوړ کلال شد روپۍ درواله اولی منګل والا نو دا ګر کلال شي اولی بانک والا کشتونو کاروبار والا لوالي نو دغه ګر پلاس کې دغه قبضه کوم قبضه ده غیر مضمونه ده ځکه دا خو وکیل دی د وکیل پلاس کې خوشی امانت وي پوهیږي به ته ټلیفون وکي نو ټلیفون کې ورته وایي چې بس درمانه در خرڅ هم کړله لس لک نقد باندې غستی د 12 لک خستون باندې در خرڅ کړل نو مخکې کوم قبضه سابقه غیر مضمونه او د اوس لاحقه کوم قبضه را ده مضمونه ده نظر قبضه ور کافی کیږي کنه نو موږ ویلو نه کافی کیږي تاسو به خبر پیږئ نو بس یو بل څوک دی بانک والا تستونو علماء مجلس کی وکیل جوړ کی دا گاک سره چاله کزمنګ د بارے قبضه کا او بس به دور خرڅ کا یا دې دا گاک کراولي بانک ته حواله کی به دې ور خرڅ کی یا دې بانک خپل وکیل لګي خپل کس ایجنٹ هغه دی لی به باغ واپس خرڅي تاسو وایي به دې مان برهل لاندې قاعده لیکلي ان قبض الامانه لا ينوب عن المضمون دا وسسي لګي کا وإذا كانت العين في يد الموهوب له ملكها بالهبة وإن لم يجدد فيها قبضا د موهوب له بلاس کې شه د مخ کې نه موجود دی ابي ورته هبه کو بس زړه قبضه کافی ده که مضمونه هم کافی کیږي او که غیر مضمونه به خو جنس یو شو به هم کافی کیږي شپږم نمبر مسله النيابه في قبض الموهوب الګ موهوب شي کې چونکه قبضه ضروری ده هو قبضه د موهوب له نه ده ضروری د موهوب له د وکیل هم کافی ده د موهوب له د نائب هم کافی ده نو سي مثالونه واوري یو پلار دی تقریبا شپږ مسلې ذکر کړي خپل نابالغ بچی ته یو شی هبه کوي نو نابالغ بچی د پاره قبضه چونکه پلار کوي او د پلار په قبضه کې آلریډي دی نه چې پلار خپل نابالغ زوی ته څه شی هبه کی د پلار قبضه کافی ده نابالغ بچی د پاره که څو قبضه هم نه کی هبه تام شو هبه کې قبضه ضروری ده کنه ها کچري غیر هبه کولو نابالغ بچی ته هغه مسله روانه ده او کچري پلار بالغ بچی ته یو شی هبه کولو نو وس د بالغ بچی ولی یا نائب پلار نه دی په قبضو کې نو د هبه ال تام کیږي چې باقاعده بالغ بچی قبضه وکي ورسېدل وین وهب الاب لابنه الصغير دا ولا مساله ده هبه ملكها الابن بالعقد لانها في قبض الاب فينوب عن قبض الهبه ولا فرق بينما اذا كانت في يده او يد موضعه اب قدام ووري د پلار په قبضه کې وا
ام کافی ده د پلار مودعو داغه په قبضه کې وا او پلار خپل نابالغ بچی ته هبه کړله نو داغه مودع قبضه هم کافی ده ځکه د مودع قبضه داسې ده لکه د پلار قبضه او د پلار قبضه د زوی لپاره کافی کېږي نو هم کافي شول دا قید د صغیر ولګو لانه لو وهب شيئا لابنه الكبير يشترط قبضه وان كان في عياله قبض ابي ولا ند کافی کا دیمه مسله ده کچری دغه نابالغ بچی ته څوک څه شی هبه کې ور کوي او بلاري ور قبضه کی هم دام کافی ده من شروع کې ویلو موهوب له قبضه نه ضروري نائب غیم کافی کیږي نو پلار د خپل نابالغ بچینا نائب دی اگر کنا بالغ بچی ورته نه دی ویلی چې مال قبضه کا حق بالغ بچی ونه به دا غویل بګي ضروری وي چې مال قبضه کا وان وهب له اجنبي هبه تمت بقبض لبه دا اب قبضه بکی اثر تم کیږي لکه د قبضي مسائل ډیر اهم دي کا وجه څه ذکر لئن له عليه ولايه د بلار د بار بخپل نابالغ بچی باندې ولایت دی نو دای ولی شو ولی قبضه دي چې لکه اصل قبضه دریمه مسله الکه یتیم ته څوک څه شی هبه کی او یتیم د چا په پرورش کې د ولی په پرورش کې نیکه په پرورش کې تر په پرورش وغیرہ کې نو دا هغه قبضه ورله هم کافی کیږي کا نابالغ یتیم د پاره د نیکه وغیرہ څلور کسان دي چې هغه قبضه د نابالغ یتیم د پاره کافی کیږي کم کم د پلار وسی دی او یا نیکه دی او یا قاضي دی او یا قاضي څوک مقرر کړی دی د لپاره د نائب ولی جوړ کړی دی سی وای وسی جوړ کړی دی و اذا وهب لليتيم هبه فقبضها له وليه جازا وهو وصي ابيه او جده او القاضي او من نسبه القاضي اصلور کسان دي څلورمه مسله یو ماشوم یتیم ماشوم د خپل مور په پرورش کې دي او مور د هغه د بار اشیاء قبضه کوي هبه وغیرہ صدقه نو کافی کیږي وو یا کافی کیږي با دا مسله ما ډیره کتلې و چې زکات ماشوم له څوک ورکوي مور ولا قبضه کوي نو کافی کیږي کنه زکات په باب کې راته بالکل نو ملو شوی ما هو اصل کې زی سینه کتلو کنه دا مسله د قبضې د دادل ته پکارو منګه زکات په باب کې کتله نو کومور ول زکات قبضه کی کنه صدقه دا نوم کافی کیږي خدا دې چې دې لپاره شرط لګولې دعا یو دا چې بلار یا خپلار مړوي او یا غیبوت منقطعه باندې لری تلې سفر باندې لری تلې وإن كان في حجر أمه فقبضها له جائز قبضه ولا جائز دلاني كلي وهذا إذا كان لب ميتا أو غائبا غيبة منقطعة غيبة منقطعة هداية کی تعریف دا کړي موږ به خیر راشي نکاح کی چې د اجازه غختلو کی دې ماشوم منفعت فوت کېدل نو بس دا غیبت منقطعه ده هي الامور قبضه کولای شي کجی څلور مسلې پنځمه کما شوم دبل چا په پرورش کېو اجنبي په پرورش کېو نو به هغه اجنبي ولا څه قبضه کی کنه ام کافی ده هبه تم کیږي ور سره وكذلك ان كان في حجر اجنبي يربيه فقبضه له جائز دم جائز ده شپږمه مسله ماشوم که خپل قبضه وکړي نو څنګه وای نو ولې چې قبضه د بارا عقل ضروری دی کا دومره عقل چلکا دې قبضه سره د شی زما ملک ترازی نو دومره تمیز ور ضروری دی نو کما شوم په دغه خبرو پیدلو نغه قبضه خپل هم کافی کیږي هبه ور سره تم کیږي او که به خیر تی ما شوم دی چې په دې قصونو پیږي نغه قبضه دا نه کافی کیږي کا وان قبض الصبي الهبه بنفسه وهو يعقل جازا بهم جائز ده مخکې راځي وما مساله هبه الاثنين من واحد وعكسه
دو کسان یو کس ته هبه ورکوي یا دو کسانو ته یو کس ورکوي دو مسلې راته ذکر کوي الف اشیاء فی جانب الواحد نو قاعده لیکلي غیر مانعين کدو کسان مشترک شي یو کس ته هبه کې ورکوي نو جایز ده ځکه چاته چې ورکوي دغه ملک ترازی نو څه نقصان پکې نه راځي دبل مسله ور سره وي به ور سره خبره حل شي واذا وهب اثنان من واحد دارا جائز ده لانهما سلماها جمله واحده او قبضها جمله واحده فلا شيوع با اشياء في جانب الموهوب له مانع دو کسان شریکو ته یو شی ور کوي وسند سي وان وهب واحد من الاثنين لم تصح عند ابي حنيفه رحمه الله دا امام سبراي دا مفتابي دا اصحابين وي سي کیږي نن سبا اردو فتاوی د صاحبانو بقولا فتوا لګولي چې په دوه کسانو ته چا یو ګور بشریکه هبه کوم سیدا د دې اصل وجه سره ابل به سره معلوم شي دوه کسان تک شی هبه کوي نو قبضه بکې تام ناراضي قبضه تام هغه ته ویل کیږي چې ټول عمر بکې دا تصرف کولای شي چې شریکو حصہ خو معلومه نه ده نمبر واري سره به تصرف کوي نو قبضه نه ده تامه او اول صورت ولی صحیح زکه دوه کسان یو تور کول نو هغه کې خو نمبر واري څه قسمه سبق نه راتله حال ته تامه او قبضه حجي وان وهب واحد من الاثنين لم تصح عند لهم ويلو اتم نمبر موانع درجو فی الهبه سبعه مليسب و موانع دي کې هغه موجود شي واهب کبه رجوع کول غواړي کنه د قاضي په عدالت باندې رجوع نشي کولای اصل کې هبه کې رجوع جایز زمنګ د حنابه په نسبانه دو شرایط دی والله یا به قاضي فیصله کوي موهوب له تو وي شو ته واپس ورکا او یا به موهوب له راضي وي او که موهوب له راضي نه قاضي فیصله نه کړي بهر صورت واهب رجوع نشي کولای او به دا و صورتونه دي کدا موجود شي نه به د قاضي په وینا باندې رجوع واهب نشي کولای به بهر حال قصه ختم شو تاسو ویږي بهر حال واذا وهب لاجنبي هبه فله الرجوع فيها رجوع کول شي اگر چې مکروه ده حدیث پاک کې راځي الواهب احق بهبته ما لم يثب عنها ما لم يثب عنها ما لم يعوز عنها عوض تني غسته او کراهت بګولې دي العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه موږ احنا په بنسبت دي قبيل غيره مجاوره دکنا قبيل غيره مجاوره معنی شرعي احکام مرتب کیږي کنا سعي الى الجمعه کی څوک بعد اذان الاول څوک بيع کوي بيع نافذي کی ارض مغصوبه معنی څوک مونږ کوي مونږ خدا کیږي حالت هیڅ کې څوک وتی کوي وتی خو کیږي شرعي احکام مرتب کیږي محلل کوي خاون اول ته جایز کوي دلته احکام به مرتب کیږي کا واهب کې شرعي قبضه به وکي دوباره هغه ملک تبرازي واذا وهب للاجنبي هبه هبه مراد موهوب شه قاعده لیکلي لان الرجوع انما يكون في حق الاعيان دون الاقوال الک هبه موهوب ولي جوړګو وایي که هبه چې دا قول له او کې رجوع نه کیږي نو موهوب مراد دي دا قاعده هم دې د پاره ویله مخکې راځي البته يجوز الرجوع في الهبه الا لاحد الموانع سبعه يجمعها قولهم دمع خزق چې دا موجود شي به رجوع نشي کولای دمع کې اول دال دی دال معنا زیادت دی کله چې خپل کتاب کې راځي مراله شی موهوب کې زیادت متصله وشي نو به واهب رجوع نشي کولای د قاضي په عدالت هم نشي او به ور بسمیم دی مما نموت احدهما دی واهب موهوب له کې څوک مل شو به رجوع نشي کولای خبره کوور لبه عین معنی عوض د عوض شرط بالشرط ورته ملاو شو واهب تا
اوس رجوع نشي کولای دا خو بیا ده او به خروج من ملک الموهوب له ده موهوب له ده ملک نشي موهوب وتلو اوس رجوع نشي کولای او به ورپسې زاده زوجیت خذ او خون یو بلنا هبه کې ورجوع نشي کولای اوقاب معنا قرابت ده اورور بلار مور له څه هبه کړی دي زیلا اوس ورپسې نشي کولای او به څه چره هادا ها معنا تا معنا ها هلاکت شی موهوب هلاک شو نو رجوع نشي کولای او کریم هلاک دي نو پانیم کې نشي باقی کی کولای شي تاسو ویږي راځي وسی وایو الا ان يعوذه عنها معنی اول عوض دي او وجه دا د مولوی صاحب موږ مخکې ویلو چې کله په هبه کې عوض ملاو شنو په حکم د بیع کې وګرځي او العبره فی العقود المقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني دوه مادم ویلو د چې کله بیع شو لبیع کې بیع تامه کې یو کس بغیر د بل د اجازه نه رجوع کول شي اجازت کور کې رجوع نشي کولای خو به نو عقد بکې اقاله بکې دم او يزيد زياده متصله الثاني الزياده زياده متصله وشي ور سره للمنفصله منفصله نه يد ولا كم زياده يدو زياده متصله يدو کا لاندې لیکل المراد بزياده المتصله وهو زياده في نفس الموهوب بشيء يرث زياده في القيمه دا زیادت متصله تعریف دی چې په نفس موهوب شي کې داسې زیادت وشي چې قیمت ورل زید کی غوي ورل ورکړی دا پیړه شوله نو منفصله زیادت نه بیانې منفصله زیادت کې به هم رجوع کول شي لکه غوي ورکړی او بچي وشو نو بچي زیادت ده هم منفصله ده کل ولدي والارش دغه شن غلامي او تور کړو د غلاس چکټ کو به هغه ته عرش ملاو شو د لاس چکټ کېدو په وجه مالک ته موهوب له ته عرش ملاو شو نو زیادت راغله د غلام په قیمت کې د سی ویلا اسمه یو ګوته ولا کټ کړی خدا متصله نه دي منفصله دي اوس مرجو کولای شي دغه شن عقر دي وینځه ولا ور کړی وا چا وته کړی و نو غیر بار عقر راغله عقر خو پیژنې کنه چې څوک شبهتن څوک وتی کی نو مہر خونه لازمیږي عقر به وته ور کوي مہر مثل بشانی دام دا زیادت وینځه کراله هم منفصله دي فإنه يرجع في الأصل دون زيارة البته دون ربي چې اصل کې ورجو کې زیادت کی نشي کوله قید بزيادتي به ور سره قید د زیادت لګولې که نقصان رااله لأن النقصان كالحبل وقطع الثوب بفعل الموهوب أولى غير مانع عند مانع د مجموع الانهر کې دی ها 3 نمبر جل 501 مخکې راځي او يموت احد المتعاقدين دریم نمبر موت دی یو بکی ملشي وجه سره مولسم کما وهب له ملشي کنه واهب ملشي اول واهب یاد کی نو وس د خيار رجوع چې وکنه دا یو وسب دی دا میراث کې د ورثو ته نه منتقل کیږي واهب ملشو کې څه ختمه او کما وهب له ملشي نبي خو دغه شی موهوب ورثو ته منتقل شو او واهب د موهوب له نه رجوع کولای شو له ورثو نه خو نه شو کولای غورته ویلی شي چې لکه موږ ته تانه نه دی حاصل شوی موهوب له نه را حاصل شوی وهم لا يستفيدوه من جهه الواهب فلا يرجع عليه سلورم نمبر خروج دی او يخرج الهبه من ملك الموهوب له شيء موهوب دا د موهوب له د ملک نوزي دلته رجوع نشي کولای اعلان دی ولا وجه ذکر کړي لان الخروج حصل بتسليط الواهب موهوب له دا شي خرڅ کړي دی ولی خرڅ کړي واهب مسلط کړي دی چې مالک یې جوړ کړي کې خرڅول شي ای بل چاته هبه کړي نه ملک نه استلې دی موهوب له چې دا شی د ملک نه استلې دی د په تسليط د واهب استلې دی اوس که واهب واپس ماتي نکم شي چې د په وجه پوره کېدلو
هم دای واپس ماتي نن نمبر ماده به ولګي من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه لأن سعي الإنسان قيدم ده في نقض ما تم من جهته مردود. يصح الرجوع كلا أو بعضا رجوع سيدا طولم واپس کول شي بازم ويكره دمر مكروه ده ويمنع منه دمع خزقا دا دري الفاظ هو نهى هو الحروف دي وو طریقو سورتونه کې به معنی جوړيږي رجوع نشي کوله دا ملتقل ابحور کې دي کا على هامشي مجموع الانهار 503 جلد. وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع في هذا قرابت دي بينزم نبات څوک ز رحم محرم ته شی ورکړي رجوع به غنې شي کولای خدا غ صورت دی چې وته باقاعده وس پاریخه کله اسپاري نه به رجوع کولای شي نو به کو هبه تا معنی نه ځکه کولای شي خیر هم ده کنه. حجي شپږم نمبر زوجیت دی او كذلك من وهبه احد الزوجين للاخرين او هم نمبر هلاك الموهوب له دی چې شی هلاك شو بس قصه ختم شوه. حجي خذو خاون شی بل تصور کی واپس نشي کوله وانما ينظر الى هذا وقت الهبه الک وقت هبه ته به کی ګورو لکه په وخت د هبه کې خذو خاون نو به رجوع کولای شي اگر ګرستو خذو خاون شي او که په وخت د هبه کې خذو خاون نو به رجوع نشي کولای اگر چې رجوع په وخت کې نکاح باقی نه پاتې باینه کړي به رجوع نشي کولای. د یو مسله شو دیمه مسله اوس تفریعات کوي په معنی اول باندې تفریق کوي. واذا قال العوض وتورك لند دادا دوته عوض ورکو او د الفاظ ویل هذا عوضا عن هبتك یا بدلا عنها او في مقابلتها ویل او واهب قبضه وکړه بس رجوع ساقطه. واذا قال الموهوب البته دلته به شرط لګو د عوض داسې شی چې قیمت لري کا اگر کله چې قیمت لري که غیر قیمتي شی ولا ورکو نه غي وزن جوړیږي دا بدسي لکه نه عوض. واذا قال الموهوب له للواهب خذ هذا عوضا عن هبتك او بدلا عنها او في مقابلتها فقبضه الواهب سقط الرجوع ساقط شولا. کجی دو مسلې یعنی و تفریح وکړه بس تفریح ثانی درېمه مسله کله موهوب له د طرفه یو اجنبي عوض ورکو واهب ته او د موهوب له باندې تبرع کولا او واهب قبول کړو به هم رجوع نشي کولای ځکه عوض ورته ملاو شو لکه څنګه چې مشتری د طرفه بای دبل څوک بیسي ورکی نو بای دانه شي ویلې چې لکه بس واپس کوم نه خرڅوم یا لأن العوض لإسقاط الحق دباري فيصح من الأجنبي لك بدل خلع د خزي تر بل ذکر کول شي خزي سیرانی خلع ور سره وک خلع بدل بزدر کوم ابي ما سب نکاح شي هغه شان صلح او غیره یسه بدلو بچی ته ونه کې پردې خزي ها وګوره خو ته پته مده وإن عوضه أجنبي للموهوب له متبرع كم دهم له تغديكنا وإن عوضه أجنبي عن الموهوب له متبرعا فقبض الواهب العوض سقط الرجوع. صلوا رمى مسألة دي عنوان دريم تفريق عليك واهب تكم عوض ملا شبه غيك مستحق روته کټول کې مستحق روته له نو واپس پټول کې رجوع کولای شي ځکه کوم مانع موجود د رجوع ختم شو اذا زال المانع عاد الممنوع ترى نمبر مالا نو مانع د رجوع نه عوض هغه ختم شو نو رجوع واپس کولای شي او که په بعضی کې روتلو کوم عوض د بعضی کې مستحق روتلو نو بعضی کې رجوع کولای شي. واذا استحق نصف الهبه رجع بنصف شيء ملتوي ولا لگا دا مسله سره روان ده صدرو مسله ده
چې شی موهوب چې ده کنه د کې مکمل یا نسب کې مستحق وروته نو موهوب له ونصف عوض یا په مکمل عوض باندې واپس رجوع کول شي لکه خپل عوض منیم راکا ته هم تا ته د موهوب له کل د بار عوض درکړې اوس خو نیمه بل چا ویولل او کټوله بل چا ویولل به ته ټوله کې رجوع کول شي ځکه به حکم د بای کې ده کنه مبيع چې مستحق راوځي نو بس مانو باندې هو بای په مشتری باندې رجوع کوي مشتری په بای باندې رجوع کوي او د استحق نصف الهبه رجع بنصف العوض دا مسله بنظم نمبر کې روانه ده تاسو ګورئ بنظم او ان استحق نصف العوض نصف عوض مستحق وروتلو به وریدا صحیح نو وکړي ولې کچري د نصف عوض مستحق وروتلو نو موهوب له چې ده او واهب دا رجوع نشي کولای موهوب له باندې چې لکه تا ماته عوض را کړو د غینیم خپل څوکرو مستحق وروته ماته نیم موهوب له راکا نشي کولای وجه سره ورته دا ویلی شي کنه چې بای دا کم عوض چې تا ته ما در کړو خجي سيش لأن العوض ليس ببدل حقيقة لا دي لكلي كان عوض شريه بحقيقة كبدل ندي بدليل أنه يجوز أو أن يعوض أقل من جنسه في مقدرات ولو كان معاوضة لما جاز تسوق الإلكشن حقيقة كده عوض نديكا اوس د ما ته غنم را کړی دي کنه یومن او زورته پاو غنم عوض کې ورکمنو دا جایز ده هبه کې ما ته غنم را کړی زورته پاو غنم ورکما کیلو ورته ورکما هغه دا عوض ونه دا جایز وي یګي کنه کمه زیاده به کړل به غنم جایز نه پته ولګي د عوض حقیقت کې نه دی نو که عوض کې څوک مستحق وروتلو نسب وغیرہ کې رجوع نشي کولای البته واهب داسې کولای شي چې کوم بقیا عوض پاتې دي ورته ودادي درواله ولوري کې به ټول شی موهوب واپس کی خبر مول ورانه کړي وکا او ان استحق نصف العوض لم يرجع في الهبه بشيء الا ان يرد ما بقي من العوض ثم يرجع في كل الهبه تصور سیدلې ها کچري سمانع موجود شوی زیادت وغیرہ موهوب به شي کې شوی به رجوع نشي کولای بهرحال شپږمه مسله وماغه مسله د مختم کړي وا ولا يصح الرجوع في الهبه الا بتراضيهم او بحكم الحاكم دواړه برازي وي ال برجوع کولای شي اول موانع هم نه موجود او به دواړه برازي وي او یا موهوب له نه دی راضي قاضي به سلوي کې شاله شاور ته واپس کبه به واپس کی الګه قاضي په فیصله باندې ولی واپس کوي ځکه قاضي ته ولایت حاصل دې لپاره قاضي دی بلکې اول دا مسله وکا شکل هبه تام شوی دا نه د دوالو د رضا او د قاضي د فیصله نه غیر ولی نشي واپس کولای وای ځکه لأن حكم العقد قد ثبت وتم دا قد حکم ثابت شوی تام شوی دی والرفع بعد الثبوت او کله چې شی ثابت او تام شي تی واپس ختمه نو الرفع بعد الثبوت يوقف على الفسخ من له ولايه الفسخ ناخو به موقوفي چې فسخ کې هغه څوک چاته چې د فسخ ولایت حاصل دي هغه قاضي ته حاصل دي التصرف على الرعيه منوط بالمصلحه 56 نمبر مده وکنه 57 نمبر سوا 57 وکا التبرع لا يتم الا بالقبض دغه 56 التبرع لا يتم الا بالقبض سيده كان دا شروع کې لګیدل هيبه کې التبرع لا يتم الا بالقبض دا هيبه کې لګیدل هغه بل دلته شو کنو دا سړی موهوب له چې راځي نو به
وإذا دخل ولاية خاصة لذا خد قزيم زيت ولاية بزان من الذي الولاية الخاصة أقوى من ولاية العامة نكو ولي عام دكار كولش ولي خاص بطريقة ولا كولش أقول وهو القاضي والمتعاقدان أخبري لي كلمة دي ولا يصح الرجوع في الهبة إلا بترضيهما أو بحكم الحاكم ومن نمبر مسألة وإذا تلفت العين الموهوبة ثم استحقها مستحق فزمن الموهوب له ولم يرجع على الواهب بشيء شيء موهوب چره کنه حلاک شلو دو موهوب له بلاس کی او به مستحق روتلو ناغله اختیار دی واهب باندې رجوع کوي او موهوب له باندې کوي بالفرض موهوب له باندې رجوع وکړه او غني قیمت واغسل زما شیتا سروتان حلاک شوی روپۍ راکوا وس موهوب له واهب باندې رجوع نشي کولای ځکه شی موهوب کی د عیوبنا سالم کېدل ضروری ندي نه به خستلې کنه خو په اختیار منی خسته او کدا وای چې ما ته څه پته ودی کې عیب دی دا ضروری نه ده چې د عیب نه دی پاکي پوه نه شولې بي واذا تلفت العين الموهوبه ثم استحقها مستحق فزمن الموهوب له لم يرجع على الواهب بشيء لان الهبه عقد تبرع وليس ډېر کوم زیاده روجي لیکلي هبه چې دا د عقد تبرع د تاسو ته پته ده او دې کې چې څوک عمل کوي څوک قبلي اغا مالک له عمل نه کوي څوک چې ورته څوک چې تبرع کوي اغا عمل نه کوي ځان له قبضه کوي او هو غير عامل له نفلا يستحق السلامه ولا يثبت به الغرور دو كم بكنشتري بخلاف الوديعه وس ودیعه ده کنه زدي اسبت يوم ازما دا کتاب د نن سره امانت کېدا هغه د سره هلاک شو مستحق وروته د دنه پیسې واغسل دا وسمه من رجوع کول شي ولی د عمل مالک ولو حفاظت ازما د بارک وزن لنو لان المودع عامل له ده عمل چاله کی مودع لکی وبخلاف المعاوضات المعاوضات هم تلری کانو دو شي نه تلری شو کله چې قابض عمل عام چا چې قبضه سیده چا چې قبضه کوله هغه عمل بل کولو نو زمان په صورت کې بداغه نه توان ملي او کزان له عمل کولو لکه هبه کې به با واهب نه توان نالي او دویم کوم شي چې داسیو چې هغه عیب نه سالم کېدل بګي ضروری وو نو الته په دمانه توان نشته او کوم کې چې نو ضروری لکه هبه کې به توان نشته الته دواړه قاعده موجود دي ځان له عمل کړم دي اور سره د عیوب نه سالم کېدل ضروری هم نو کله چې ځان له عمل نه یا د عیوب نه سالم کېدل ضروری به توان نه راځي او بخلاف المعاوضات لان عقد المعاوضات چې تقتضي السلامه به قاعده لیکلي ده لان عقد الهبه عقد تبرع فلا يستحق فيه السلامه بکنه ده ضروری اتم نمبر مسئلہ الکه هبه واهب موهوب له دور کوي خو شرط پکې د عوض مولګي چاله ما تبع عوض راکې نو حقیقت کې جانبین نه هبه ده او هبه کې قبضه شرط ده نو دوړو طرفونو ته قبضه کیږي هبه ده حقیقت کې وإذا وهب بشرط العوض اعتبر التقابض في العوضين جميعا خجي لأن كل واحد منهما واهب من وجه لا يتلك لي مخكرة زي نهم مسألة تفريع رابعة وإذا تقابضا صح العقد وكان في حكم البيع على كان قبضه وشولا وسد اقدم صحیح شو د بای بوکم کې شولا نو د بای احکام به جاری کیږي کې عیب پکيو نو واپس کولې شي خو خینه شو واپس کولې شي د دوا شرعي خيارات دي کا او خيار شرط چې دی غشرین دي هغه خلکو طرفي واجب فيه الشفاعه د غشن شواب کې جاری کیږي نهم نمبر حکم العمره والرقبه د عمره او د رقبه حکم را بیانې عمره چاته ویل کېږي مریسم دنه مخکې ځین کې دا قاعده کې نه وای چې هبه
عقد تبرع دا او قاعده دا چې عقد تبرع چی کنه هغه په شرط فاسد باندې فاسدیږي نه ولی من قاعده ویلې و هندي په حواله باندې چې کم دلته د بل قاعده بل مثلا مسره ولګوي تبرعات چې دي عقود غیر لازمه دي عقود غیر لازمه په شرط فاسد باندې فاسدیږي نه او کم شی چې کم عقد چې په شرط فاسد نه فاسدیږي نو هغه شرط پورې معلق کولم جایز نه وي یادم شي کنه ویلو شرط پورې معلق کولم جایز دا ولی التم به قاعده ویلی و چې هر عقد چې هغه لازم وي او فسخ قبلی دوا په شرط فاسد باندې به فاسدیږي او کوم عقد چې دا څه چې لازم نو لکه دا لازم نه دی یا لازمو فسخ نه قبل ولا نغه به شرط فاسد باندې نه فاسدیږي ورسېدلې او کوم عقد چې په شرط فاسد نه فاسدیږي نو شرط پورې معلق کولم ټیک دی کني شي څنګه دی دا ویلو ګان دا ټکه اوس پرې دی دا عمل لګوي دا پرې دی برحال په شرط فاسد باندې نه فاسدېږي پرې دی دا کوم له ورسېدل دومره ځین کې ولوېدل اوس راشي عمره چاته ویلې کېږي عمره دې ته ویلې کېږي زه دې اسب ته وي مدا کور ستا د بارش داستا شو ترڅو چې ته ژوندې وي چې مړ شلې ماته به واپس کېږي ستا د عمره پورې دا کور ستا شو خپل الفاظ دي اي جعل داره له عمره كما دي سوره ان يقول جعلت داري هذه لك عمري جعلتها لك عمرك او لك حياتك اذا مت فهي رد علي نو ولې دې کې دا شرط چې کتمل شما د واپس کیږي دا شرط فاسد دی او شرط فاسد سره هبه فاسدیږي نه لہذا هبه به صحیح وي کور بد آصف شي موهوب له او که وفات شو د ورثه وبوي ځکه شرط له اعتبار نشته واهب ته بنو واپس کیږي والعمره جائزه للمؤمر له في حال حياته ولورثته بعد موته وجری کلام شمیب سے فرمائی وانها لا تبطل بالشروط الفاسده شامی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 490 لاندې لیکلي ضابطه والهبه لا تبطل بالشروط الفاسده دیمه مسله په کې د رقبه د مولسه رقبه معنی دا ان يقول الواهب للموهوب له ان مت قبلك فهو لك وان مت قبلي فهو لي مت خدواله صحیح دي کار دواله قرتونه دي الکه دا کور ستا شو دا کور درواله که زمول شو مانو بس مکمل ستا شو کته مول شي بس ما تراکي رقبه ورته ځکه وي دي چې هر یو د بل د مرګ انتظار کوي چې خدای ملک چې شي ما ته پاتې شي نو رقبه باطله ده دي د شیخین طرفین بنظمان امام یوسف رحم الله رقبه تصحیح وي او دا اختلاف چې دی وعلم ان الخلاف بينهما وبين ابي يوسف لفظي دا اختلاف لفظي دی اصل کې تعریب کې اختلاف دی تعریب څنګه دی نو اوري متى وجد التمليك في الحال واشترط الرد في المعالي يجوز بالاجماع تاسو وګورئ د امام یوسف رحم الله بنظمانی فی الحال تملیک ور کوي البته شرط لګی چې واپس به ماته میراویږي دا شرط فاسد دی لہذا عمرم سیدا او د طرفینو بنظمان دی فی الحال ملک نه ور کوي ومتى كان التمليك مضافا الى زمان في المستقبل او دې مطلب دا نه چې لکه چې کله زمول شو نو به استا شو که دمول شو لزما وای مستقبل کې مالک جوړي ورسېدلې به نو ملک وتور ملاو نشنو فی الحال ملک ورکول ضروری دی غنه دی ملاو شوی نو شیخان وی جایز نه ده برحال رقبه تعریب کې اختلاف دی اوس سوال دا دی رقبه فی الحال ملک ورکول کې ورستوي کې فی الحال بس صحیح څنګه مو سب سے وای او ورستوي نو به د شیخان طرفین رای صحیح ده به چونکه فی الحال ملک نه ملاویږي نو صحیح نه ده
ورقبة باطلة عند أبي حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله وقال أبي يوسف جائزة. فحاصل توقر لاندي أنه متى وجد التمليك في الحال واشترط الرد في المال يجوز بالإجماع لما بينا أن الهبة لا تبطل بالشرط بل الشرط يبطل، ومتى كان التمليك مضافا إلى زمان في المستقبل لا يجوز بالإجماع. لسم نمبر عنوان الاستثناء في الهبة. अलग هبة के استثناء सही ده کنه ده وینه ده सही ان هبة सही ده استثناء نه ده सही. زدي آسف تویما دا غواتا ته در کومه هبه او بچی نه حکم چې بخېټه کې دي نوش استثناء نه ده ټیک غوام د شو او بچیم د شو تاسو ورسېدلې. ومن وهب جاريه الا حملها صحت الهبه وبطل الاستثناء. وجه سره قاعده لیکلي لان الاستثناء دا من بار بار ویلي لا يعمل الا في محل يعمل فيه العقد. استثناء هغه ځکه عمل کوي کوم ځکه چې عقد عمل کوي، یعنی کوم شي چې علاهده هغه باندې عقد کېدل شي استثناء یې سوي. نو بچي څو خرڅولې شي هبه کولې شي نشي مستثناء په بای کې یا په هبه کې نه دسي. والهبة لا تعمل في الحمل لكونه وصفا لها وتابعا لها كاطرافها من اليد والرجل فانقلب شرطا فاسدا، والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. تصور سيدلې او کوم وسخبل مادي لګو 46 نمبر ماده ده التابع تابعا اور بسي التابع لا يفرد بالحكم. هغه سره حکم علاهده نه لګي چې استثناء کوم حکم لګي او کزان له هبه کوم حکم لګول دي نه ده سي. خاتمه د باب احکام الصدقه. صدقه د هبه بشان در هغه بیان راته کې لګ لګ فرق دی اب وایو ان شاء الله. والصدقه كالهبه لا تصح الا بالقبض. الک صدقه د هبه بشان ده څنګه چې هبه کې قبضه ضروری ده مالک جوړې دور بار د غشان صدقه کې ده. تاسو ورسېدلې البته قبول چې ده کنه هبه کې اختلاف و چې دا رکن ده کنه ده. صدقه کې اختلاف نشته ټول اتفاق دی قبول به رکن نه ده. الصدقه لا تصح الا بقبول، الهبه لا تصح الا بقبول بالقول واستحسن في صحه الصدقه من غير قبول بالقول. هنديه 4 نمبر جلد 406 نمبر صفحه. وصدقه كالهبه لا تصح الا بالقبض. صدقه هم بشروط فاسده ونفاسدي کې بشان ده به. وما لا يبطل بالشروط الطلاق والهبه والصدقه. هنديه کې دام دي عمدہ صفحه ما 4 نمبر جلد خو یو سبب ورواوړي 407 نمبر کې مخکې راځي. دویمه مسله صداقه په باب کې ولا تجوز في مشاعن يحتمل القسمه. وما غزړه بزړه ده شریک شي صدقه کې خپل حساب کې صدقه کې یو کس تدا نه سې کېږي. خدای کوم اردو فتاوجات لیکلي چې سې کېږي صدقه کې ما وسبت څوک به شریک کور راکې دا او به وي چې نه سې کېږي غټه لانجمه نه وواوړو. دنیا پرمانو کې زما ټول کې غټ ارماندار دي جماعت سنوشته نږدې پوری دي کې بس قصه ختمه. پوه شو تاسو له دوا کوي څه بدلږي الله پاک وکي. موږ د ټول رسمي پرېشر زیات شوی دی. یو تاسو په ټینشن کې کړي څوک څه ګوري څه نه ګوري څه سیل کړي کني دی کړي بلانګي په کې بیل بیمار دی په کې بیل بیمار دی شه څور 110 ته لاندې نه خطلې غټه لنجه من جوړول نغب د پېشر بدقه شي نه جوړي کړي دي سره کور په څه خپیا ټول ورم په دې کې تیر شدا وڅ کېږي. التم یو 2-3 کمرې څه جوړي کړي د قرضونه ربانه وخت چې غي طریقه نه کېږي د ختمېدل. غریب سره د غالي نو نصیر ورځي ول غریب سره کې مورک شماله کوي. غریب سره هم او تای کنه د ناسي جماعت کې او خو خوراک کو سید ما او تای کو بیګایم کله چې ته ول شاګردان وغه خراوړې وکړې راوړې بچیم کوي ثبوت بناسي وکور کې او خورم کې نه ولې تګن منوغري به غېټه خراب شي. اوس ما دی شو ملور د غېټه خراب ده
پس مکی کی نه دغه دې مزمن استاد هغه ځکه موږ د 3 کوټي جوړې کړې دغه دومره قرضونه دي چې هیڅ طریقه د قرض د خلاصې دونه کیږي نه کانی نه چې الله پاک بس برنه راووري او بل طریقې نشته بس هم د سیمه ګرځو ټینشن خام خبره شي زیاتیږي څه وته وي بلډ پريشر ادمه مساله ولا تجوز في مشاعن يحتمل القسمه تقسیم چې قبلي نه وسی څنګه چې باقي ما درېمه مساله واذا تصدق على فقيرين بشيء جاز الکه یو سره په دو فقیر باندې د یو شي صدقه وکینو دا جایز ده هبه کنه و جایز کا یو شي دوه کسانو تور کول نو صحیح دي کې جایز ده دا فرق ول بین الصدقه والهبه وجه سره صدقه کی اول ډایرکټ د الله پاک جل جلاله لاس تزیکا کما یلیق بشانه او قبضه تزی او خو یو دی او بغیر طرف بدوړو فقرا وته خیرم دې کنه او په هبه کې شی موهوب ډایرکټ موهوب له تزی او دوی نو مشاهده ټیک نه دی هم وسب لك چارا کومه دواړه غریبانه مو لفظ دې هبه استعمال کړي دي قاعده موږ دومره کمزوري نه قاعده دا ده چې الاعتبار في العقود للمقاصد العبره في العقود المقاصد والمعاني پدې بوېږي کنه ورته وایو او کله غم دني په کدا کلیه ده ونه دي کې خپل قاعده شته چې الصدقه على الهبه على الفقير صدقه صدقه ده اوس رجوع مجونه شکواله مشام په کې ټیک دي تاسو بيږي کنه البته والهبه والصدقه على الغني هبه چاويلي دي خو چا په ردم کړي دي خو دې کې چمرد نه لري کړي چې الهبه على الفقير صدقه واذا تصدق على فقيرين بپرون ان چاته پوسو کوي کور او پلاټ چاله په زکات کې ورکول شمال دا ورته پوس موږ نه کې چلر الله سي خرافه لکه می ویل ورکول شواري کوله واذا تصدق على فقيرين بشيء جاز څلورمه مسله چې دا د هبه سره بل فرق هم دی ولا يصح الرجوع في الصدقه بعد القبض یو برم د کور قبضه کو او به رجوع کوي به نشي کوي اوس خپل مزه کوي دوړل مې درکړې مشاهده دغه نه کیږي زه بس هبه لفظ مې ویلې به نه کیږي زه خدای دې غار کا درب دی نه نو ولا يصح الرجوع في الصدقه بعد القبض هجي پنځم نمبر مسله یوسری نظر منلو اي يتصدق بماله هدايه کې مسائل شتا کی ذکر کړي الکزما مال صدقه مال یاد کړي دي نو قیاس تقاضا ده کوي چې مال عام لفظ دی هر شی چې مال له هغه د شامل له پکار د ټول صدقه کی خو استحسان وایو چې نه عام طور لفظ صدقه او سره ذکر کړي دي صدقه ندین هغه مال مراد ده کوم چې زکات واجبي یا د وخانو یو کده واغانو نصاب یو کده پیسوي په دې رسي نو کوم کې زکات نه واجب هغه با صدقه کول به نه ضروري برحال پنځه وخان ورسره پنځه وړه صدقه پنځه نه کوم یوم نه ومن نظر اذا صدق بمال لازم او اذا صدق بنسما تجب فيه الزکات کوم کې چې زکات واجبي کی کنه مطلب دا دی یار کوم شي کې چې زکات واجبي کی هغه کلیږي ګډي هغه صدقه او کوم چې دا سیمال له چاري کې زکات نه واجبي کی ضرورت دي سریونه دي هغه باندې صدقه کوي د سیمه مسله ده شپګما بملکه ویل چې لکه زما ملک صدقه نو ملک چې ده کنه دا چې ملک دی ټولو ته شامل دی د کوم چا ویلي دي چې استحسان ده چې کوم شي کې زکات واجبي سره بغدي شي خو سیدا رهیدای کې ویلي چې ټول به صدقه کوي البته دومره ور سره پری دي چې د جون بتیریږي به چې نور وګټلو به بدام صدقه کی ومن نظر اذا صدق بملكه لزمه واذا صدق بالجميع ويقال له امسك منه مقدار ما تنفقه على نفسك وعيالك الى ان تكسب مالا فاذا اكتسبت مالا تصدق بمثل ما امسكت لنفسك به هدايه کې دا مسله لیکلې د څومره بزان د فریدي نو قدام کاروبار والو روزانه چې پیسې ګټي دیړي مارو نو قوت یومه
دیو ورځي خوراک سکک څه بزان د بریدي پیسې او که غلي والو د یو میش ولا بریدي او که زمکه والو د یو کال غو بریدي کال غزان ته برابرې ک تاجرو نو کله چې مال الله واپس کیږي هغه پوری څومره ټیم لګي دغه خرچه بزان سره بریدي هدايه کی موخه